اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پرون تحصیل کاټلنګ خواوشا او د کاټلنګ په بازار کې مونږه یو درې کسبخانې وزټ کې چې هغه د ټي ایم ای د ریکارډ مطابق بالکل غیر قانوني دي او دا په رهایشي علاقه کې دي. د هغې نه اهلیان علاقه ته ډېر زیات تکلیف و. دوی به چې کومه کچره مچره وه بې ځای غورځوله، نو هغو ما په موقع باندې پرون به حیثیت اسسټنټ کمیشنر کاټلنګ سیل کړې. هغه سلاټر هاوس مالکان د کسبخانو مالکان دلته مونږ راوسته او هغوی باندې مونږ باري جرمانې د لوکل ګورنمنټ اکټ خیبر پښتونخوا 2013 تحت ولګولې او دوی له مونږ وارننګ ورکو چې دا کسبخانې چې دي دا به ټي ایم ای ټیم به زما سره راځي، د دې به انسپیکشن کوو. که چېرته دا په موجوده ځایونو کې د دې دا لوکیشن ټیک دی نو ټیک به وي، بیا به دې له ډاکټر مونږ مقررو. ډاکټر به راځي، هغه به د څاروي معاینه کوي چې آیا دا څاروی بیمار خو نه دی یا دا څاروی مړ خو نه دی یا خدا نه خواسته حرام څاروی خو دوی دلته نه دی حلال کړی، څنګه چې ډېر کیسز رپورټ شوي دي. نو په دې باندې به ډاکټر صاحب باقاعده خپل مهر لګوي او عوامو ته به انشاءالله موږ صفا غوښه وررسوو. دې نه علاوه په ریټس باندې ورسره موږ خبره وکړه چې د سرکار د حکومت له طرف نه کم مقرر کرده د غوښې نرخونه دي د هغې مطابق به دوی غوښې خرڅوي، ګران فروشي به نه کوي. ماشاءالله د دوی چې کوم صدر او سیکرټري راغلی و هغوی د فل تعاون یقین دهاني وکړه. موږ سره په یو پیج باندې دي، کومې خامیانې یا غلطیانې وي هغوی ته موږ وښولې، هغوی په دې باندې راضي دي او انشاءالله موږ سره په یو پیج دي. نو انشاءالله موږ به د دې کار ټیک کولو دپاره اقدامات اوچتو. سبا له به زه ټي ایم او صاحب په دې کې راوغواړم چې هغه ما سره د دې سلاټر هاوسز کسبخانو دوباره یو وزټ وکړي. لاول خو موږ د دې د کچرې مسله حل کړو، بل دوی له یو ډاکټر مونږ مقرر کو او زمونږ دا هم کوشش دی چې دا درې کسبخانې دي ځینې ختمې کو. دوی دپاره مونږ دلته یو سرکاري بلډینګ په کرایي باندې والو چې هغه د دوی دپاره کسبخانه جوړه شي. اب د آبادي نه لږ فاصلې سره وي، نو بیا به دا د کچرې او دا د خاص سمیل چې دی نه پروډیوس کېږي د دې مسله به انشاءالله نه وي. سر ستاسو د دې حکمنامې چونکې دا په سټي کې راځي جی جی چې کوم مضافات هلته کې خو سر وختي چې ملا بانګ ویلو نو هغوی څاروي ټاکل کړي او دا غلو رسېدمه تاسو دا سوال وکړو چې کم مضافاتي علاقې دي هلته خو خلک څاروي حلال کړي. د څاروي پته نه لګي چې کم څاروی حلال کو یا بیمار و دغه نو انشاءالله د دې اجازت به موږ نه ورکوو. دغه ټول څاروي چې په تحصیل کاټلنګ کې څونه حلالېږي دا به د مقرر کرده کسبخانه کې حلالېږي. د دې ځای نه به ډاکټر د هغوی معاینه کوي، په دې ځای کې په باندې سټمپ لګي. کم ځای کې هم چې څوک څاروی حلالوي به دې کسبخانې ته راوړي او دلته به د هغې چیک اپ کېږي. که د دې نه بغیر چا کولو نو هغه به ارسټ کېږي یا به جیل ته هم ځي، په هغه به جرمانه هم لګي او دا به یو قانوني وایلیشن دی. دا خو هر مجرم چې کله یو جرم وکړي نو د هغه هم دا جړه فریاد دي چې یاره ما سره زیاتی وشو. زما تقریبا په کاټلنګ کې دا 10 میاشتې وشوې دلته زما پوسټډ یم. دا 10 میاشتې مونږ دوی له نوټس هم ورکړي دي، دوی مونږ خبر کړي هم دي، په دوی باندې شکایت هم راغلي دي. په روژه کې ما دا کسابان چې د 2 هفتو له جیل ته هم لېږلي، هر څه آن د ریکارډ دي. مردان جیل کې دي 2 هفتې جیل هم تېر کړی دی 9 کسانو. نو دوی باري جرمانه شوي دي. په روژه کې دوی باندې څه 1.5 لک روپۍ فاین مخکې هم لګېدلی دی، جیل ته هم تېري دي، خو هغه وایلیشنز بار بار کېږي نو پای کې دوی بیا جرمانه شوي.